د مسلم شریف حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه مسلمان به جنت داخل نشي چې د چا په زړه کې د اوري دانې برابر تکبر. محترم الله جل شانه په متکبر انسان باندې جنت حرام کړه. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ هم لیکي چې والحديث يدل على ان الكبر مانع من دخول الجنة وان بلغ من القلة الى الغاية. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لیکي چې دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چې تکبر اگر چې ډېر لږ دی، تکبر اگر چې ډېر لږ دی خو بیا هم انسان د جنت نه منع کوي. که موږ فکر وکړو محترمو نو تکبر یو داسې عمل دی، داسې ګناه ده چې الله جل شانه د دغه تکبر په وجه باندې شیطان لعین د جنت نه شړل. او بل رسول الله عمر د ډیرو حدیثو دا خبره معلومیږي، د ډیرو حدیثو دا خبره تایید کی چې د کم مسلمان په زړه کې دوري دانې برابر هم تکبر الله تعالی دغه انسان جنت نه داخلي. ځکه تکبر دا صفت دی الله دی او انسان نه دی پکار چې د الله تعالی صفت په ځان کې پیدا وي. تکبر دا صفت دی الله سره مزه خوند کوي. انسان د څه شي تکبر کوي؟ انسان په کومه خبر تکبر کوي؟ وهب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کله چې الله جل شانه جنت عدن پیدا وکړ، جنت عدن، نو الله تعالی ته نظر وکړ، ورته ویې کتل، ورته ویې فرمایل انت حرام علی کل متکبر، انت حرام علی کل متکبر، اے جنتا ته حرامی په هر متکبر انسان. محترم کله چې الله تعالی جنت پیدا وکړ او الله ته فرمایل چې جنت ته په هر متکبر انسان باندې حرامي، بیا موږ د څه تکبر کوو؟ بنده خو الله له عبادت کوي د دې خبر دپاره چې الله موږ له جنت راکړي. که موږ د خپلو اعمالو سره تکبر یو ځای کړو او د تکبر عمل کوو نو موږ له به الله تعالی څنګه جنت ورنصیب کړي. شیطان لعین الله جل شانه د جنت نه ولې شړلی؟ هغه ځکه چې دغه شیطان متکبر و، دغه شیطان تکبر کول، تکبر یې کړی، دغه شیطان متکبر و. کله چې الله جل شانه آدم علیه الصلاة والسلام پیدا وکړ نو الله جل شانه فرشتو شیطان لا حکم اسجدوا لآدم. نو الله قرآن کې بیا فرمایي چې فسجدوا الا ابلیس، ټولو سجده وکړه فرشتو خو الا ابلیس مگر شیطان خبیث سجده ونه کړه. نو الله جل شانه فرمایي ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اخر ته کوم څیز منع کړي چې تا ما حکم وکړ او تا سجده آدم علیه السلام ونه کړه. نو شیطان خبیث ته په جواب کې څه وایي؟ انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. ای الله زه خو تا د اور نه پیدا کړم او آدم علیه السلام دی د خټ نه پیدا کړی. نو اور بهتر وي د خټې نه، ځکه چې اور اکثر نه بره مزل کوي. نو زه دنه بهتر یم، زه دله څنګه سجده وکړم؟ نو شیطان خبیث تکبر وکړ. دغه تکبر د وجې نه تراوی څه فرمایي فاهبط منها فما یکون لك ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. الله جل شانه فرمایي چې ښه تا تکبر وکړ او دغه تکبر سزا دا ده چې ته دغه جنت نه وځه، تعالی په دې جنت کې اوسېدل ښه خبره نه ده. فاخرج انک من الصاغرین، وځه ته بېشکه ته د ذلیله خلکو نه.
محترم الله جل شانه شیطان د تکبر دی وجنا تر قیامت ورځې پورې لعنتي وګرځي. نن هر مسلمان په شیطان باندې لعنت یې اول محترم دا ځکه چې شیطان تکبر وکړ او دغه تکبر دی وجنا الله تعالی تر قیامت پورې لعنتي وګرځي. علماء لیکلي چې څوک د تکبر په وجه یو ګناه وکړي نو الله جل شانه د دغه ګناه نه د توبې توفیق نه ورکوي انسان. ځکه چې کله یو متکبر انسان ګناه کوي نو دغه ګناه د ګناه یې نه دای په خپل ځړ کې خفه کیږي نه. نو چې کله یو مسلمان ګناه له ګناه نه یې په ګناه خفه کیږي نه الله تعالی به دغه مسلمان له څنګه توبې توفیق ورکوي. او بیا علما فرمایي چې د چانه د نفسي خواهش د وجه نه ګناه وشي تکبر د وجه نه نو الله جل شانه دغه مسلمان له دغه توبې توفیق ورکوي. یعنی چې دا کومه ګناه وکړه الله تعالی د دانه د توبې توفیق ورکوي ځکه چې دا خو کم سے کم په خپل ګناه باندې خپلمانه خدای کوي ګناه خو ته یې کوي خو محترم او متکبر انسان د تکبر دی وجه نه ګناه وکي الله جل شانه دغه متکبر انسان لا دغه نه د توبې توفیق نه ورکوي. نو محترم هر مسلمان له پکار ده چې هغه ځان نه تکبر څخه توبه وکړي. دا تکبر ډېر ضرري څه د انسان لپاره د انسان اعمال ضایع کوي د انسان په اعمالو کې برکت ختموي